رونو کتونکو کله کله انسان ډیر زیات حیران پاتې شي. د سرګودي دی یو زمیندار خبره ده. څو کاله مخکې دغه خبرې اشتهار شوی او خلکو ته دغه معلومات شوي وو او دا خبره راغلې وه. څو کاله مخکې خبره وه چې یو سړی و هغه چا وژلی و او د وژنې نه بعد هغه انسان چا نهر ته اچولی و. نو په نهر کې د ده دومره ورځې شپې تېرې شوې وې چې دی مکمل طور باندې پړسېدلی و او خراب شوی و چې چا پېژندی نه شو چې دا څوک دی. په داسې حالاتو کې دی خراب شوی و. نو پولیسو ته چې پته ولګېده چې داسې یو لاش دی او په نهر کې پروت دی او څښا شوی دی او ډېر په بوره حالت شوی دی ځکه چې خامخا انسان دی چې روح ترې وځي خرابېږي. نو پولیسو د جومات امام له لاش راوړو چې یاره دا یو لاش دی او د دغې غسل هم پکار دی ورسره د ده کفن پکار دی. جومات امام وایي چې ټیک زه به غسل ورکړم خو کفن دپاره د چاندې پروګرام به ورله وکړم اعلان به وکړم. جومات کې اعلان وکړو ای خلکو مؤمنانو یو لاوارثه کس دی او لاش راغلی دی او کفن ضرورت دی او چانده واچوئ د کفن دپاره. نیمه ګنټه اعلان نه کېدل خلکو چاندې راوړې تر دغې پورې چې هغه کفن پې وشو. کفن هم وشو جنازه هم وشو او دفن کړی شو. حاضرینو دا د چاندو والا کفن شخصیت او انسان دا څوک و؟ 3 میاشتې بعد بیا پته ولګېده چې دا د سرګودۍ یو مشهور زمیندار و چې 4 مربع د ده داسې باغات و چې د هغې نه د ده کروړونو آمدن او په موجوده حالت کې د دغې زمیندار او د دغې لاوارث شخصیت د ده 6 کروړه روپۍ په بینک کې پرتې وي د ده په نوم باندې او د ده په اکاونټ کې او د هغه 4 زامن وو خو لیکن د ده کفن چې و دا په چانده باندې لیکل شوی و. ځکه امام غزالي رحمت الله علیه فرمایي چې انسانا لږ را بیدار شه څه پته لګي کیدای شي د تا کفن بازار له راغلی وي کیدای شي د تا کفن بازار کې موجود وي. اے انسانا تیاری وکړه د آخرت دپاره. دغې وجې نه رونو موږ تاسو له پکار دا دي چې د دنیا د حصول سره سره آخرت طرف ته توجه کو آخرت د خپلوالي کوشش وکړو او آخرت د ښه کېدو ډېر حده پورې کامیاب کوشش وکړو. دا به زموږ تاسو د قبر او د آخرت د روشنایۍ دپاره یو اهم خبره ثابته شي. الله دې موږ تاسو ټول په دې باندې عمل راکړي. آمین بجاه النبي الرؤوف الرحیم.